مبارک کې راځي چې قیامت کې ټول پیغمبران راپاسي، میدان محشر بشي، هر پیغمبر به په میدان محشر را رواني، د هر پیغمبر به نښي او د امام الانبیا خو به ډېرې نښي، خو به پیژنده شي. خو علما وایي یوه نښه به یې دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په ده پسې به وروستو د حافظانو یو لوی جماعت رواني شه، په بل پیغمبر پسې به نه وي، ځکه چې د بل پیغمبر په امت کې د آسماني کتاب حافظ وو نه، دا الله دی امت له ورکړه، دا الله په دی امت احسان وکړو چې نبی علیه السلام پسې به د حافظانو یو جماعت رواني، یو ټولګی به رواني او په بل پیغمبر پسې به نه وي، د حافظانو جماعت په پسې شاته. قرآن هغه کتاب دی چې دا د کور ته رادنده شه که نه نو ستا د کور او ستا د بچو ذکر به اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې کېږي. دا د دې ځای نه هلته نسبت رسوي، هلته د ځمکې به څه شهرت وي او د ځمکې به څه یاد وي او د ځمکې به څه مشهورتیا وي او د موبایل او د فیسبوک په څه شهرت. شهرت هغه د اسمان شهرت دی، هغه د ملایکو شهرت دی. جبریل امین راغی نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیبه دې صحابي ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ وایي ده ته خو مونږ ډېر عزتمن دی، مونږ کې ډېر عزتمن ګڼلی شي. هغه ورته وایي د الله حبیبه ده ته ډېر د عزت په نظر ګورئ، دې اسمان کې د ملایکو په ټولګي کې مشهور دی، دی په اسمان کې مشهور دی، ګرځي په ځمکه او مشهور په اسمان کې دی. شهرت دغه شهرت دی، مقام دغه مقام دی. اسمان کې الله ملایکو ته وایي اے ملایکو دا پلانکې بنده مې خوښ دی، مینه ورسره شروع کوي، پلانکي کلي کې دی او پلانکی علاقه کې. ملایک راجمع شي وایي د پلانکي کلي دا بنده د الله خوښ دی، مینه ورسره شروع. دا ملایک کته راکوشي او د خلقو په دې زړه کې د هغې سړي مینه ورواچوي، د سره مینه کوئ ځکه د سره الله مینه کوي. مینه دغه مینه ده او شهرت دغه شهرت.